نامور پښتنو مشر ستا رهبر د زما رهبر د ټولې پښتونخوا رهبر د قومي وطن پارټۍ مرکزي سپاه سالار بابای روزګار جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب سټیج باندې موجود زموږ استاد سترګو تور د قومي وطن پارټۍ صوبایي سپاه سالار سکندر آیت خان شیرپاو صاحب سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د صوبې قائدین د ضلعې قائدین او خصوصا ماته مخامخ د قومي وطن پارټۍ شملورو مشرانو او د جوش او د جذبې نه ډک نوجوانانو السلام علیکم. عزتمندو نن په ملکي حالاتو د الیکشن په دغه باندې به ملي مشرتاو څه تفصیلي خبرې کوي. زه صرف او صرف نه دا د شهید وطن ایاز محمد خان شیرپاو د هغه د برسۍ مناسبت سره یو دوه درې څلور خبرې تاسو شریکوم. عزتمندو مشرانو تاسو ته پته ده خو زموږ دې نوجوانانو ته پته نشته چې ایاز محمد خان شیرپاو څوک و. عزتمندو ایاز محمد خان شیرپاو هغه د دې غریب عوامو دپاره هغه الله پاک دې دنیا ته رالیږلی و. هغه ایاز محمد خان شیرپاو هغه د ظلم او د جبر زنځیرونه مات کړي وو په کوم کې چې زمونږ دا ټوله علاقه راګیره وه. عزتمندو د ایاز محمد خان شیرپاو په سیاست کې د حصه اخیستو نه مخکې غریب سړي خو د الیکشن سوچ ټکې غریب سړي په خپله مرزا ووټ کې درته نشو ورکولی. عزتمندو نن که موږ وګورئ عزتمندو دا د ایاز محمد خان شیرپاو هغه سوچ دی کوم چې د سیاست آغاز صرف او صرف د غریب عوامو د حقوقو دپاره کړی وي. عزتمندو نن به موږ عهد کوو نن به موږ هغه شهید هغه بېګناه شهید هغه سره به موږ نن بیا دا تجدید عهد کوو او دا به موږ ثابتوو چې ته د عوامو په زړونو کې ته د عوامو نه هېر نه یې. عزتمندو ایاز محمد خان شیرپاو هغه چې کله په دې علاقه کې د سیاست آغاز کوو نو په دې علاقه باندې په سیاسي توګه باندې د څو خاندانو راج و. ایاز محمد خان شیرپاو هغه چې خلک راغونډ کوي چې د غریب سړي ژوند به بدلو د غریب سړي د بچیم د سکول هم حق کېږي د روزګار هم حق کېږي نو ډېرو خانانو هغې سره اتفاق نه کوو. ویل که چېرې داسې وشي ویل د دې زموږ دا کارونه به څوک کوي. عزتمندو زه یو خبره کوم او دا خبره خصوصا د نوجوانانو ته کوم. عزتمندو نن که په دې ضلع چارسده کې یا په دې ټوله پښتونخوا کې د غریب سړي څه اهمیت دی د غریب بچي ته څه روزګار ملو شوی یا که دې علاقه کې څوک د دوه څلورو جرمونو مالک دی یا که د روزګار مالک دی نو دا صرف او صرف ایاز محمد خان شیرپاو شهید هغه سوچ و. عزتمندو نن که زه په دې سټیج باندې ولاړ یم یا د نن نه څلور پنځه کاله مخکې زه د ناظم الله په دې کرسۍ باندې ناست وم نو دا د ایاز محمد خان شیرپاو شهید هغه سوچ و چې د غریب بچی هم چې کوم دی د سرکار کرسۍ ته به هم رسېږي او د اقتدار کرسۍ ته به هم رسېږي. او نن هم عزتمندو نن که زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم دا د ایاز محمد شیرپاو هغه روح به نن خوشحالي نن که په حیثیت د کینډیډیټ د پي کې اتریس صاحب یا د په دې سټیج باندې تاسو سره دوه څلور خبرې کوم دا د ایاز محمد خان شیرپاو هغه سوچ دی چې غریب سړي بچی هم چې کوم دی دا دته به اقتدار میلاویږي دته به سیاست ته ورته میلاویږي روزګار به ورته میلاویږي نو دا هغه سوچ عزتمندو دا هغه سوچ دی که نه دی. نن د تاسو نه واده غواړم واده به کوو لاسونه اوچت کړئ
شهید تاسو داسې شی چېرته ریکارډینګ کوي که نه یار لایو ویډیو چلیږي دا پیج نه هغه دی زما ستا دپاره د وینو قرباني ورکړې وه داسې لږ وروسته چیروالی نه کوئ زما ستا دپاره د وینو قرباني ورکړې وه نو په اتم تاریخ باندې به اوټ به چې کوم دی دا ډیوېنه ورکوو که نه اوټ به ډیوېنه ورکوو به دا نور تاسو د مشرانو په منځ کې نه خایله کېږم خو صرف دونه ته وایم چې اتم تاریخ د هغه شهید هغه بېګناه شهادت او د بابای روزګار هغه خدمات د سکندر حیات خان شیرپاو هغه خدمات او بیا عزتمندو چې موږ ته او غریب خلکو له کوم عزت ورکړی هغه به یاد ساتو او په ګڼ تعداد به روزو د اوټ په د قومي وطن پارټۍ په حق به یې چوکۍ